په حدیث شریف کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په کور کې وضو وکړي، څوک په کور کې چاره دام وکړي او بیا د جومات طرف ته روان شي، نو چې کله د جومات ته ځي په لاره دی یو قدم اخلي، په دغه یو قدم منته کې الله رب العزت د یو ګناه معاف کوي، یوه نیکي د په اعمال نامه کې لیکل کېږي او یوه درجه د بلندېږي، یوه درجه د بلندېږي، یعنی په جنت کې د درجه زیاتېږي. په یو قدم منته کې مونږ او تاسو خپل حساب وکړو، خپل احتساب وکړو چې زمونږ او تاسو د جومات ترمنځ څومره فاصله ده. خو نن سبا موږ څه کوو؟ نن سبا موږ په خپلو سوالو باندې کې خپل په موټرسایکل یا په خپل په ګاډي کې زر غونې ورشو، جومات په ګیټ کې ودرو، مونځ وکړو. نبي اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي په آخره زمانه کې بعضې خلک به داسې وي، د آخري زمانې د قیامت په نښو کې یو نښه ده، په آخري زمانه کې به بعضې خلک داسې وي چې هغه په خپل سوالو باندې کې راځي او په جومات مخکې به سوالې ودري او د